عزتمندو الله که څنګه الله لوی احسان دی تاسو چې ته پیغمبرانو چې ته په کائنات کې ټول نه لوی خلک څوک تیر شوي انبیاء علیه السلام هغه انبیاء علیه السلام والا مبارک مهنت دپاره مو تاسو له جمع شوي دای مو لویه خوش قسمتي ده موږ خپله نه یو راغلي چا راوستي وو الله راوستي ډېر خلک دي مو تاسو الله راوستی دا یې الله پاک احسان او مهرباني وه موږ سره هغه مبارک محنت دپاره یې راوستو وروڼو چې دا محنت هدایت دپاره ذریعه او سبب ده کله چې دا محنت ژوندی شي بیا الله پاک خزانو نه هدایت ملوي کني د باندې الله پاک قادر ده نعیم صاحب څه فرمایي چې الله په د باندې قادر ده چې ټولې دنیا انسانانو زړونه د الله دوه ګوتو منځ کې دي چې داسې ټک څویر کړي ټولې دنیا غیر مسلم به مسلمان شي کلمه ووایي او الله والا به جوړ شي په د باندې الله قادر ده که جی دا الله ته څه مشکل الله کوي شي خو الله قانون دا ده چې کله الله جل جلاله چاته هدایت کړی ده که نه هغه نه پیل الله جل جلاله هدایت والا مبارک محنت ژوندی کړی محنت ژوندی شوی الله پاک بس بیا هغه نه بعد فیصله کړې نو څور انبیاء علیه السلام الله جل جلاله دنیا ته راستولي هغوی و محنت کړی ده خو داسې محنت یې کړی هغه علاقو ته چې لاړ شي که نه بس ته به ګوته خولو کې ونیسې چې یا الله دا څنګه دا خلک راغلي دي خو داسې خپل قبرونه جوړ کړي علما فرمایي چې ابو جهل کور ته پیغمبر علیه السلام څوره ځلې لاړه شپې ورځې ورونو چې کله محنت شروع شو بیا الله پاک هدایت شروع کړلو هدایت خلکو ته هدایت ملوېدلو بیا حضور صلی الله علیه وسلم مدینې ته تشریف یوړو دا سترې واقعې دي مدینې کې حضور صلی الله علیه وسلم محنت چې شروع کړو حتی کې 23 سال کې الله جل جلاله دا مبارک محنت ټولې دنیا کې ژوندی کړو اخیری حجۃ الوداع په موقع باندې حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره 1,24,000 کم زیات صحابه کرام موجود تاسو ته دین راوړل ټول ورته چې یا رسول الله دین خود راوړل چې دین حق دی ادا کړو ویخه غیبینو تر سوان دی تاسو کار ده نو صحابه کرام مغزینا زړه کې دا نیت وکړو چې دنیا ته وځو ټولې دنیا کې پیلاو شوی اوس مو افغانستان ته لاړو پیر صاحب سره زلاړو ریوند مشرانو بیا مو وی اديري ته بوتلو اځي دوا صحابه کرام بیل پرته دي او 72 دي کا 70 صحابه کرام یو قبر ده هغه کې ټول پرته دي جیسے بیل زینو ورته جوړ کړي اوس د موږ ملک تلاړو د ملک دور ډېر صحابه کرام اولیاء او قبرونه دي پته خو ډیرو نه لګي په کولی واغزي کسا غوړي چې زرګونو باندې دنیا کې صحابه کرام پیلاو شي الله دین ورسول عباس رضی الله تعالی عنہ دا لز زمن لز څو کې دې شي مول لز زمن سالور مشتي نه نوی لګولې دا کې بون څوک د سی وی چې لز زمن وی کنه وی الله دې کا مو سالور مشتي نه وی لګولې اغه لز زمن لز ملکونو کې قبرونه جوړ کړي دا مو چې الحمدلله مسلمانانو وزنونه کو منځونه کو تلاوتونه کو دا یو خلکو په قرباني برکات ده ټول دنیا ته خلق لاړ کوم ملک تلاړ شي تا ته وره صحابه کرام ولې دستان پروت وي ګوري به نو دا مبارک مهنت حضور صلی الله علیه وسلم نه بعد امت د حواله شو مو تاسو دې ذمہ داری چې قران کریم کې وګورئ ټول قران واقعو نه ډک ده
کوم نبی راغلی هر ای نبی واقعیات دي پکې نبی به چې دنیا نه لاړو به به دیني عام شو به چې کله نبی راغلو به مهنت شروع کړو دین به جام دی شو اوس ورونو ټول دنیا کې بيدینی ولا اور با الله اوس ټول دنیا کې بيدینی اور به څنګه مړیږي بل نبی ورسي ها आवाज نه رسي کراچي به انتظار کوو بل نبی نه رسي اوس نبی چې نه رسي دنیا ته دین رسوان دی چا په ذمہ دي عائشہ زمون په ذمہ نه دي زما په ذمہ دي چا په ذمہ دي یو ځل په ټټر وای چې ما په ذمہ دي به به مسوک لا به رونو د مهنت کې دوا شي علماء فرمایي شرط دي دوا شرط نه دي تبلیغ کوونو کې دوا شي نه شرط دي دوا شرط نه دي دوا شي نه چې تبلیغ ته شرط دی غا ایمان او اعمال دي ټول چې الحمدلله مو ایمان ولې کلمه مو ویلې بشک چې مو ایمان کمزور ده او مو ایمان ولا خو کنه اعمال متعالی پاک راکړي دوه رکعات نفل کوا څوره غټه نه غټه مسله حل کوي شي موږ مشران فرمایي چې چا ایمان مضبوط شو الله سره تعلق جوړ شو دوه رکعات نفلونو سره دي دوه رکعات نفلونو سره دي یو ملک ولا بادشاہ بدلوي شي دسی بده نه تړلې تر ځای بولل کی دسی اعمال مطالعه راکړي سورۃ یاسین مطالعه اعمال راکړي دوانی دي مسنون دو اعمال دي ودی دي ورسره نو دا بڑا شیونه شر دي الحمدلله مو ایمان ولې کلمه مو ویل دا کمزور ایمان ولې د کې شک نشته کوي او اعمال الله پاک راکړي او دوا شیونه چې نو شرط ته نه دي کنه هغه چی شي دي هغه ملک اور مال شرط نه ده ملک اور مال چې زو خصوصي ملک ولوي دا کار وکړي بس نور څوک نشي کوي یا چا سره مال وي هغه به دا کار کوي نه نه داسې نه دا ډېر شیونه شرط نه دي او مزید پکې عبد الله صاحب رحمت الله علیه دا فرمایي چې دا یو شی پکې شرط ده چې الله پاک د سړی نیت ته ګوري چې دا زړه کې څنګه نیتو کې الله پاک اسمنونو کې ما شی فیصله کوي ای زمکه په مخ کې چا کوم نیت څو وکړو الله پاک اسمنونو کې منظوري وکړي رشتہ وای چې کوم کار الله پاک مقرر کړي کیږي کنه کیږي انجی بس اوشي یا الله پاک یې دینوم چې شه دا وجود ده الله چې چشته اراده وکړي کیږي بس اوس الله پاک مو تاسو زړونو ته ګوري دلوا شیخ رحمت الله علیه ویلي چې الله پاک ورې منظوري وکړي چې وشو اوس مونږ نیت کوو کې ډېر سخت کمزوري ډارني امو څه مرګري چې تلاړي مرګري تیار ورو کنه و میشته تا پس هغه نه باندې کولی راته دوه رکعات نه بنه هو کنه مړه پوښ آی چې نه بنه ویو خو زه قبول یم کنه به کارو شو به زه به قبول یم نه بنه نه کوم دشته کیسه مونږه خراب ده کپاسه आवाज نه رسي ما نه خراب ده الله پاک مو ته ګوري چې دا څه کوي او د نیت څه د نیت دی مضبوط اثر ده تاسو به څنګه اثر ده سبې څلو رکعات مونږ وی څو رکعات وی څلو رکعات وی دوا رکعات سنت وی دوا رکعات فرض وی رشتہ چې کوم سبق کوم سورتونه مو سنتو کې یو انده فرض کې یو کنه یو انجی کومه رکوع سجدا چې مو سنتو کې کو انده مو فرضو کې کو کنه کو چې شي پکې کمې زیاته شته فرق پکې څه ده بس نیت پر چې سنتو ته مو سنتو نیت کوي او فرضو ته مو فرضو نیت کوي وصلا پاک بیا ماغه شي منظوري ځکه چې نیت فرض ده فرض نیت کوم نو دیو جنا ما عزتمندو والا پاک مو ته ګوري چې دانه نه کې څه کوي مو ټول ته پریشان وي که زالا قبول کړای ما به څه کی
ما بچو به څه کېږي، ما کاروبار به څه کېږي، ما دکان به څه کېږي، ما ځمکې به څه کېږي. یوه پر پړاو چا پسې تړلې ده که نه، یو ریل ګاډۍ ده. رښتیا چې دا سړی مړ شي بیا دا د څه کېږي، نظام چلېږي. زموږ کلي کې یو سړی و، سړي سره ما خبره وکړه چې ته 4 میاشتې ولګوه. ډېر ښه سړی و، ټریکټر به چلولو. موږ سره لا باندې خبرې کې آزاد و. ما ته یاره تاسو ښځو نه تنګ شوي و، بس کور کې کینو نه، ما اوس وباسو، بس زه نه ځم، زه خپله مزدوري کوم. ما ته لاړ شه، ویې نه یاره زه مزدوري کې مصروف یم، ما 10 بجې دي، کېدو به څه کېږي. مور ته ګوره تا د 10 بچو رزق الله ده، دته رزق الله ورکوي. دا چا پیدا کړي هماغه ورته کفي ده، والله خیر الرازقین. بس تا څنګه خوښه وي خو زه لیانه یم. نو تبلیغ کار خو محبت نه ډک ده چې په زور نشي بتلی که نه، کم سے کم دعوت ورته ورکوی شي. موږ په ذمې دا دعوت ډېر ټایم نه و تېرې، 2 میاشتې تېرې وي، بیمار شو. ډاکټرانو ته چې بوتله ورته د سر کې د دانه ده، او سر کې د داسې دانه راختلې ده، به اپریشن کوو. اپریشن 20% امکان ده چې دا بچ شي، 80% دا امکان ده چې دا به مړ شي. تاسو مرضي ده کوئ که نه. ټولو مشوره وکړه چې بس که نه کوو مړېږي، توقع ده د 20% خو به موږ ته پکې میلاو شي، کېدای شي بچ شي. نو هغه اپریشن یې وکړو، المختصر. اپریشن نه بعد 1 هفته 2 هفتې ژمدی او بس مړ شو. ځوان سړی و. نو ما ته چې کله پته ولګېده چې قبر ته لاړم، بس مې داسې پټ باندې وژړېدم که نه. نو زه چې ژړېدم ما ته کسانو ته ویلې ژړېدا خو ته یې څه نه لګي، صرف کلیوال دی ده که نه. ما زه ده ته نه ژاړم دا مړ شو، زه ده ته ژاړم ده سره ما زیاتی کړې دا ما 4 میاشته به ولې نه ده. هغه ټایم ورپورې زه ښخ شوی داسې مړېدو د مقرره وه که نه. خیر هغه لاړو، بس قبر کې واچولو، اوس یې قبر ده. او بچو باندې الله پاک داسې مهربان شو که نه چې ته خو یوه ډېره ولي کوله سله باندې تنخواه یې وفات کې الله پاک هغو ته دومره څه ویل چې موږ کلي کې ټول نه ښه خلک اوس مغا دي. چا یې بندوبست وکړو، هر چا ته الله پاک خپل رزق یې لیکلی ده. بس موږ نه ډرېږو، نیت نه کوو، دومره ډرنې یو چې څه. اوس نیت داسې شی درونو که نه، یو سړي 3 ورځې نیت وکړو، الله لرې کې وتو ده ته به الله پاک 3 ورځو توفیق ورکوي، دا زیات وخت نشي لګوي، دا یاد ولرئ. سروزي جماعت چې کله 3 ورځې پوره کړي 4مه لګوي، ورته ټول کله تیارېږي اسلام علیکم، د درو کې تیار نه شو بس ورته تیارېږي. داسې ډېر جوماتونه مو کتلي صاحبۍ چای نه څښي، داسې ډېر جوماتونه مو کتلي صاحبۍ بیان نه کوي، بس ځي ما 3 ورځې پوره شو، حالانکه 3 پوره نه وي په دې چې پهله ورځ باندې کوم څه ټایم لاړ. ښه د مقابلې کې یو بل سړی چې ده که نه هغه 40 ورځو کې چلېږي. 3 ورځې ډېرې دي که 40؟ دا سړی خو د 4مه ورځ نه لګي، هغه 40 ورځې لګي. ولې لګي؟ دا باندې خبرې سره کوو که نه. هغه 40 ورځو نیت کړی، هغه ته الله پاک 40 ورځې اساني کړي. ښه دا 40 ورځې چې پوره شي که نه، راوینډ کې بیا دا هغه کوي حساب کوي چې ورکې نن څومره 39 اوهو نن خو وارې 2 وخته لا بیا هغه ته نه کېږي چې یو اپسي خبرې ته ویل به وخت پوره ده، بیا بریکونه کار نه کوي، ګاډي ورته اپسي کوي چې وله 180 سپیډ کې وله خبرې. د مقابلې کې یو سړی 3 چیلو کې چلېږي، هغه مقابلې کې یو سړی 2 میاشتو کې چلېږي، هغه مقابلې کې یو سړی کال کې چلېږي. دا کال والا کال کې ویلې چلېږي، هغه مقابلې کې یو سړی نیم عمر کې چلېږي، نیم عمر والا ویلې چلېږي. نیت یې کړی، چا ورته سره کړی، چا قبول کړی؟ الله قبول کړی. ښه یو سړی ټول عمر یې ورکړی، دا ټول عمر کې چې څوک چلېږي دا ویلې چلېږي. تو نیت کړی ټول عمر الله ورته چې شی کړي اسانه کړې ده، زه ته نشو چلېدلی. نورونو خبره مو درس کولی شي، الله پاک یې مو تاسو نیتونو ته ګوري چې ده نه څه نیت کړې ده. یو سړي پوره عمر نیت وکړو، الله پاک ورته پوره عمر اسانوي.
عبدالواسع رحمت الله علیه چې کله کار کې ولګېدو که نه وړکتوب نه خو نه ولګېدلی مو اورو چې دا کله تبلیغ کې ولګېدو تحصیلدار و که نه سړی چې تحصیلدار جوړېږي وي به 30 سال عمر خو وي خو چې ولګېدو څه بس ولګېدو دا ولګېدو دته ولګېده وی بس لګېدو سره یې نیت وکړه چې الله به دا یې ما کار دی اوس پیر صاحب مذاکره کوله که نه چې چا دا نیت وکړو چې دا یې ما کار ده بیا الله پاک دته دنه کار ښیي الله خپل علم نه علم ورکوي خپل صبر نه صبر ورکوي خپل پوهې نه پوهه ورکوي چې نیت یې وکړو حاجي صاحب نیت وکړو په داسې نیت وکړو چې ټولې دنیا ته به دین رسوم ټولې دنیا ته ورسول یا الله پزه کوم ملک ته لاړ شي که نه هغه ملک کې ټول خلک بس حاجي صاحب یادوي اوس مو ریوڼ نه راوتو نو ملګري ونیو چې حاجي صاحب قبر ته لږه دعا کوو یو سړی نه ننوتی و داسې ټیکري کوچي شی منډلي و پټکړي ونیو که نه داسې قبر سره داسې کېدو نه هم ملګرو دعا کوله خو هغه ته متوجه شو چې دا بابا څه کوي نو एकदम چې چادر خلاص کړو که نه هغه چادر کې قرآن شریف و او چادر یې لاندې وغورځولو کېناستو تلاوت یې ورته شروع یاره مودو ما یا الله وګوره دا یې نترس وی ده څوک ده بس سیده ساده څوک داسې غرونو والا و چې تیرا والا و کچې ته والا غرونو چې نیت یې وکړو الله پاک ټولې دنیا ته ذریعه ورسوي دغې شک نشته څه حالات مو مخته رسي خوا به ټکروئ حالات سړي باندې ترقي دي پاره راځي اسې چې وخت باندې په نفس کې خلا بل بچي ته کې دي ها بل به جنت کې کې دي ورونو د مو کار کې ویلې سستی کو یا ویلې سستی د مو کې کوي نشو هغه وجه دا چې مو کار د خپل کار نه دی ویلي دعوت کار د خپل کار نه دی د مو ثواب دې پاره کو د چیلا چې لګو کنه دا د دې پر هم نه لګو چې دین مې نه چم دیش کده دې پر لګو ها کده دې پر مولا کوله به مو خپل مرزي باندې تشکیلونه خسته به مو خپل مرزي تشکیلونه نه خسته به خو دین مې نه چم دي کېدو دې پر وته چې ته ضرورت به مغزي بتلې مو سي روزاده دې پر ونه لګو چې دین مې نه چم دیش یا دین چم دیش دا خپل ځان دې پر اختای چې وخت مو قیمتي شي اوس پرې هم کار نیت نه دا کړي نشته چې سړی د دې پر سر روزه لګي چې دا مبارک مهنت جام دی شي دین جام دی شي دا به دا مطالبه وکړي چې ماته پلان کې لګا راک ها دا خو ځان پر خپل سہولت دی پر چې اوس پرې مو نیت نه دا کړي او په خدای ذات باندې باور وکړي چې څنګه سړی نیت کی کار کوون والا کړه یا الله پاکي ته مدد دسه کوي لکه ابراهيم عليه السلام اور کی مدد کړي یعنی دوره غټه مسله ابراهيم عليه السلام باندې رااله چې اور کې واچولو اور ولا یو دی غرونو باندې اور چا بچ کړو نه علما فرمایي چې بچ نشو نه ورته جنت جوړ شي جوړونه ولا څوک ده الله موږ براوي بس چې روزه مو په چونکې باندې چې لا مو په چونکې چون کو څلور میاشتې بس پته نشته سوره تبلیغ ولا ذکر راکی بلاړ شکر د لاړ ورونو کا کار نیت مو څو کړو چې دای ما کار قسم د الله پاک مو د ټوله لري خلاصي قرآن کې څه الله پاک فرمایي والذین جاهدوا دو ایتونو ترجمه علماء کوي الله به دوی ته لري خلاصي لري هغه لري به خلاصي چې دا خپل هغه ګمان به نه وي نیت یو نو څنګه نیت وکړو ان شاء الله چا نیت ده ماشاءالله الله تاسو نیت قبول کړي یو سړی مونږ کوي اوس مو مزدګر مونږ وکړو مخه مونږ وکړو مونږ کې به ان شاء الله نیت کوو کنه هڅه نیت کو صرف نیت ده کنور څه شته پکې ها یو سړی نیت کو حساب اسمانیت په څلور راکړه نیت بس دوتره دې مړی نه د سینه ده مخکې نورو ډېر کارونه دي خو اهم شی پکې نیت ده الله نیت ته ګوري رکوع ده سجده ده کنه اعمال دي مخکې نو د شنیرونو نور کارونه به مخکې شته دي
چې کله سړی نیت څوکي هغه نه بعد به قبولیت هم غواړي. چا نه غواړي؟ الله نه. ای الله پاک باندې سړی ډېر ښه لګي، ګران دی. الله محبوبه ده چې کوم سړی الله نه غواړي. الله نه غواړي. یا رحم الرحیم، یا رحم الرحیم، یا رحم الرحیم. علما فرمایي درې ځلې سړی وایي که نه څلورم ځل چې ای الله پاک ای بنده غواړه، څه غواړې څه غواړې. دنیا چې ته نه غواړې درکوي درته، څه شی غواړې درکوي. یا کریم ذات ته او ته ځان قبولیت غواړې، دین محنت دې پاره. زه سفر کې تلم، یو عالم سره ملاقات وشو، حضرت ته نصیحت وکړه. هغه وویل چې بچیا کار کوون مرګ ساتي پرې غواړې څه روزانه به 10 منټه ځان ته دعا کوي، نیمه ګنټه به امت ته کوي. کېدای شي مو تاسو میاشتې کې نه ویل چې الله ما خو قبول کړي، یا الله ماته احسان کړي، یا الله ماته استقامت نصیب کړي، دا مبارک محنت کوي. دا مازلو ځان طرف ته ماهر کی لوی عمل ده، دعوت دعا. خو بل دا چې کومه خبره څه ده کوي چې ما کې ما پیدا شي، بیا به د دعوت چلای. دعوت کې یو نور ده. یو سړی سیروزی دعوت څه چلای نو د تبالا پاک سیروزی توفیق ورکړي. یو سړی چيلي دعوت چلای د ته چيلي توفیق ملوي. یو سړی او مېشت دعوت چلای دته و مېشت توفیق ملوي. یو سړی کال دعوت چلی الله ودا کال ته به د دې مبارک مهنت لګا کې په دیوالو ولې څه چې څوره تیز ولې واپس تا ترسي، څوره چې خلکو کې اختاش الله به تام قبلې. څنګه درې کورو وکړو ان شاء الله. ټول اول بچی شه کو نیت وکړو. څنګه نیت وکړو چې الله دای ما کار ده. حضرت جی صاحب نه چاته پوسو کو شي دا کار کې ماته استقامت څنګه ملاوي شي. اوس استقامت نه ملوي. استقامت نه مراد چې مسلسل د کار کې څنګه اختاشم. په منډه دا دکاندارانو ته پوسو کې ته استقامت څنګه ملاوي. شپته کاله دکاندار د شپته کاله دکان کې ټیکي. تاجر نه تاسو کې زمکه ولا تاسو کې د چا زمکه څه وی جمی کې چې اوپر پرې دي کنه نن سبا جمی کې 3 بجې چې وبو ته پورنوځي کنه مو بجې ذمہ دار دا وکړ ګزري بیانول غوړي چې را ویل چې موږ اسلام باندې ټیم 2 غنټې وکړو اوس هغه هغه ولې سي استر ځایونه هغه خلاص باندې دوه به پکې یو قسم څم تاسو دا وګوره نه خته کې یعنی دوه قرباني به هغه بل کس چې شراوړو ازي کې لوازه کور شو پکې یو کس لاس نو استقامت الله پاک سړی ته الله نصیب کوي چې خپل کار وکړي. دکان دې خپل کار ده او خبرې دکاندار سړی څه ده چې دا چې ته دې سره دکان لګي خطا کې مونږ کې دا دکان ته کې شماري خپل کار ده چې ته لاړ دې خپل کار ته لاړ نو څنګه ان شاء الله دعوت کار خپل غړو څوک څوک به غړي چې اوسه پرې چې څلور میاشتې نه لګولې دا خپل ذکر نه غړي چې څلور میاشتې خو دز د کېدو لپاره دي. دا مبارک مهنت څلور میاشتو نه بغیر سمجھ کې نه راځي. د سیمه چې سړی چلاو لګي به راشي به چلاو لګي به راشي خندا چې دی یو چې 120 کې پټ کې او بوزي دا 40 وایي بس وایي او بنشته دي مستقلی څلور میاشتې لګون او اهتمام سره بهترین کسباوي چې ځان سره دا ماشينري و نسی او زراوند کې ناسم ټایم پورا شو د دواز وانا دالو یار امیر سره به بس څلور میاشتې کې چلی دسي ځان کې تبدیلی نه محسوس کوم څه متناسب کوم ما یې د سر په ځای دا کوم معنی بنا وینا نه ما نه منې کنه وینا ما نه منې کنه یار بس ما کو کنه ما یې را به د موبایل تاسو سره جیب کې شتاوي او شته ما دا ما استعمالوم ګوره تاسو کې تبدیلی راځي کنه نو څلور میاشتې صحیح طریقې سره څلور میاشتې کور سره رفتانه وی چا سره مرفتاوي الله سره مرفتاوي نو چا نیت ته ان شاء الله دې مجمع کې چې هغه څلور میاشتې نه ګورې څلور میاشتې تیار یم مالک خپل سی باندې ودرېږي لکه همت کې دا وړي کې ور تشکیل ده نیت کې چې ان شاء الله زه څلور میاشتې لګوم دا کار زده کوم شابه زر جزاک الله
نیت وکړه الله دې خیر کړي. دی هغه سړی الله پاک چې څوک نیت کوي ماشاءالله چلو تاسو کې الله تاسو دا نیت او اراده قبول کړه ټول امین یاو. خدای کې به داسې مبارک مرګري وي چې هغه به څلور میاشتې لګولې وي نه هغه ملکونو ته ضرورت اوس نو عراق ته ور جمعتونه راوستوي نو ته کې داسې مرګري څوک دي چې ان شاء الله زه ملکونو ته څم کله چې حیات ودرېږي خپل ځای سبا دې ما چې په سودرېږي چې زه ملکونو ته څم ما اراده ده چې زه به سم یو ملک ته یاره اوس مو عراق ته لاړو په الله ذات باور وکړه که نه اوس به پلېنه خوند نه ځي که نه داسې ملکونو ته خو حالات دي کینو جزاک الله دا مرګري بار بار ارادې کوو دا کوم کسانو درېدو که دا دعوت چلوي نور خلک تیارې که نه دا جوړ کړي کوشش وکړو چې هر مسجد نه یو جومات تیار شي بیرون دپاره نو ټیک ده کوشش به کوو که نه انشاءالله ښه یو سړي بیرون ته نما ویر کړله تیار ده او د مسجد کې پنځه عمله نشته دا پرېږدي مشران حاجي आवाज رانه لوک نو څنګه مسجد کې پنځه عمله به هم کوو که نه انشاءالله چې پنځه عمله چا نه وي دا تبلیغي نه ده دا نه ده بس دا داسې هلکه څلور ټیرونو باندې ګاډې چلېږي یو ټیر دوه شته نورې نشته نو کوشش کوو چې پنځه عمله خپل مسجد کې شمدي مسجد په سطح پنځه عمله ذات په طور باندې څلور عمله روزانه دعوت روزانه تعلیم و تعلم ذکر و عبادت و خدمت نو دا کوشش به کوو که نه انشاءالله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك جزاك الله خير